الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا دا الله رب العالمين احکم الحاکمین دا طول بادشاہان بادشاہ دا طول زبردست و زبردست ہاں رب العالمین سے تمام کائنات خالق و مالک دے ہاں اللہ سے تمام کائنات متصرف و منتظم دے ہاں رب العالمین سے داغی و صفاتوں کی و صفت فعال لما یرید دے رب العالمین سے سکی سوق چکی سرن چکی چاسر چکی کولشی دا اللہ رب العالمین نسوک تپوس و مختلف شکولے خدا اللہ رب العالمین پر صفاتوں کی دا صفت موجود دے چی وهم یسألون دا مکلف مخلوقات چی ہر سمر دی خواہ آغا انبیاء دیو کا امت دے خواہ آغا باچہان دیو کا رعیہ دا خواہ آغا مالدار دیو کا غریب دے دا ہر یو فرد دا اللہ رب العالمین تپوس و مختلف کئی زمان محترمو دا اللہ رب العالمین دا تپوس و دا مختلف دا پدی خبر ہمارے دلالت نہ کئی چی منگ پدی دنیا کے سمر وقت رو عمل کو کار کو منگ تا معلومات پدی بانی نشترے یا اللہ رب العالمین پاگی بانی خبر دلے نظمہ محترمو بلکہ اللہ رب العالمین پاگی بانی خبر دے او پویا دے خدا تا منگ نا تپوس پدی وجہ بانی کئی چی سبا منگ تخبل اعمالنا منکر نشو لیکن اللہ رب العالمین دا خبر منتبہ قرآن کریم کی بیان کری دا او دا خبر دا تویلی دا چې کله مشرک بنده د الله رب العالمین مخ ته ودرولې شي نو چې د هغې نه تپوس وکړي چې دا شرک دې ولې کړی هغه به ورته وایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین چې الله موږ خو شرک نه و کړی د دې د وجې نه الله رب العالمین موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړي دي زموږ یو عمل یو خبره هغه زموږ لیکي موږ چې کوم ځای ته ځو هغه هم لیکي کوم کار کوو هغه هم لیکي چې کله دا انسان د خپل اعمالو نه منکر شي الله رب العالمین به دې کرامن کاتبین ته وایي چې د دې انسان د عمل نامه دا رجسټر د دې مخې ته کېږدوه چې د کوم عملونه کړي دي خپله به وګوري نو زما محترمو او که چېرته انسان د دې نه هم منکر کېږي چې یاره دې په ملایکو به ما پسې به دروغ لیکلي وي یا به اخوا دېخوا خبرې را پسې اچولې وي نو الله رب العالمین فرمایي چې په دې موږ خفه کېږه مه بلکہ من بستادا اندامنا یوم تشهد علیہم السنتهم و ایدیہم و ارجلهم بما كانوا يعملون استادا اندامنا استادا لاسنا استادا خبی استادا خلاص سترگی وگونا دا ټول به من پر خبر باندې گواکو او ستا په عمل باندې به هغو گواهی ورکوي د دې د وجې نه زما محترمو
الله رب العالمین لکونو کرونو رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه مونږ ته رب العالمین ذات او صفات د الله رب العالمین اسماء او احکام د الله رب العالمین د وحدانیت طریقې راته وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې نه په اجتناب سره ځان ساتلو سره موږ د رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کیږو. زما محترمو الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل بیکاره او عبث نه و بلکې الله رب العالمین موږ د خپل عبادت او بندګۍ لپاره پیدا کړي یو چې انسانانو تاسو چې دنیا ته راغلي صرف د دې خبرې لپاره چې زما بندګي وکړئ زما اطاعت وکړئ زما تابعداري وکړئ زما وحدانیت ومنئ ما چې په تاسو باندې کوم نعمتونه کړي دي کوم احسانات مې در باندې کړي دي نو د هغې احسان او د هغې نعمتونو څه وکړئ شکریه ادا کړئ ځکه الله رب العالمین فرمایي وإذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم که چېرته تاسو زما د نعمتونو شکریه ادا کړله نو زه به تاسو ته دا نعمتونه نور هم زیات کړم زیات به کړم درته ډېر به درله درکړم وإن کفرتم ان عذابي لشدید که چېرته تاسو ناشکري وکړله تاسو دا خبره وکړه چې یاره دا څه چې ما ګټلي دي دا څه چې ما را پیدا کړي دي دا ټول زما خپل محنت دی دا خو ما چې کوم دی نه منډه تړلوالی ده دا خو ما داسې کارونه کړي دي دا خو ما کاروبار کړی دا خو ما داسې عمل کړی دا کار مې کړی هغه کار مې کړی دا مې په دې باندې دا حاصل کړي دي نو الله رب العالمین فرمایي چې نه داسې خبره نه ده بلکې که ته زما نافرمانی کې زما شکریه نه ادا کې نو ان عذابي لشدید زما دا عذاب زما گرفت دا ډېر سخته وي لکه تاسو وګورئ قارون ته الله رب العالمین ډېر مال ورکړو خزانې ورکړې وې تاریخ کتابونو کې راځي وي د هغې د خزانو چاپیانې به دومره ډېرې وې چې هغه په یو اس باندې به وړلې کېدلې وي خو چې چا تپوس ترې نه وکړو چې دا علم او دا مال چې تعالی الله رب العالمین درکړی دی دا د الله رب العالمین د طرفه د هغې شکریه او د هغې احسان ومنه هغه ورته څه ویلې انما اوتیته علی علم عندي دا چې کوم شی ماله راکړی شوی دا زما خپله پویه زما خپل حیثیت او زما خپل د خبرې د وجې نه ماله راکړی شوی دی دې کې د الله رب العالمین څه خبره ده ماله چې څه شی راکړی شوی دی دا زما خپل حیثیت دی زما خپل پوه وه زما خپل منډه تړه وه په دې کې ځکه الله رب العالمین بیا هغه څه کو خسف کو ځمکې ته یې راښکلو په ځمکه کې ورننه ویستو ځکه د الله رب العالمین دا ناشکره بندګان دا نه خوښېږي په دې کلي کې الله رب العالمین مونږ ته دا ښایسته شان جومات راکړی دی نو د دې جومات چې مونږ کله پاسداري ونه کړو د دې جومات مونږ خیال ونه ساتو په دې کې مونږ منزله را نه شو نو الله رب العالمین به د دې نعمت د ناشکري کولو سزا به بیا مونږ له راکوي دا به بیا مونږ نه سلب کې مونږ نه به واخلي زما محترم ولې رب العالمین فرمایي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر اوس هر انسان د خپل ځان سره په خپل ګریوان کې دا سوچ وکړي چې یاره زه دې جومات ته راځم عبادت دپاره راځم بندګۍ دپاره راځم او که نه هسې خپل ځان لوی کومه خپل ځان ورته ښیمه چې یاره دا چا چې دا جومات وقف کړی دی هغه ته زه ځان وښیم چې هلکه ګوره زه راغلی یم ستا جومات ته هلکه زه ګوره حاضري کوم ستا جومات ته نه بلکې الله رب العالمین فرمایي تعمیر د جوماتونو هر انسان کوي خو د هغې آبادي څوک کوي هغه کسان کوي یؤمن بالله والیوم الاخر چې په ایمان راوړي په الله باندې په ورځ د آخرت باندې آبادي څنګه ده منزله راځي آبادي څنګه ده جومات ته راځي تلاوت کوي آبادي څنګه ده کم درس دی کې کېږي کم خطبه دی کې کېږي کم عالم راځي کم خبره په دې کې کوي د هغې خبرې ته غوږ ږدي نور خلک راغواړي چې یاره راشي هلته یو جومات دی او هغه جومات کې درس کېږي د هغه جومات کې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبره بیانېږي هغې ته راشو غوږ کېږدو څه به زده کړو څه به ځان سره ویسو دې ته ویلی کېږي آبادي زما محترم
ځکه تعمیر خو هر سړی کوي، دا دیوالونه ودرولو، دا چت اچولو، په دې کې رنګ روغن کولو، دا خو هر سړی چاله چې الله مال دولت ورکړی هغه کوي. خو دا تعمیر وایي هغه سړی کوي، آبادي هغه سړی کوي یؤمن بالله والیوم الاخر. زمونږ ایمانونه زما محترمو کمزوري دي. که زمونږ ایمان مضبوط وي نو موږ به خامخا جومات ته به خلک هم راولو. موږ به دې جومات ته داسې یو عالم به ساتو چې هغه موږ ته درس کوي یا موږ ته تدریس کوي، او هغه عالم د هغې چې کومه خرچه وي هغه به موږ برداشت کوو په ځان باندې. زما محترمو هغې دپاره به کور نیسو، هغې دپاره به د خوراک څښاک غم کو. دغه ټولې خبرې زما محترمو دا په څه کې راځي؟ دا به د جومات په آبادۍ کې راځي چې جومات آباد کو. زما محترمو ځکه الله رب العالمین بیا بل ځای کې وروسته فرمایي د آبادي ولې کوي؟ ولم یخش الا الله. د دې د وجه نه کوي چې صرف د الله نه یېرېږي، د بل چا یېره پکې نه وي چې یاره دا جومات چا وقف کړی دی هغې ته به زه ځان خیم. نه، بلکې ذهن کې دا خبره وي چې یاره زه دې جومات ته ځم، د دې جومات آبادي کوم، د دې جومات دپاره خلک راغواړم، دې جومات ته علما راوالم چې دین زده کړي، خلکو د دین وښیي، خلک چې کوم دی د هغې نه سروب شي. دا څه دپاره؟ ولم یخش الا الله. صرف د الله رب العالمین نه یېرېږي، د الله یره په ذهن کې موجوده وي. نو الله څه فرمایي؟ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. دغه خلک چې کوم دی نه هدایت موندونکي دي. هر انسان دا غواړي چې د الله رب العالمین محبوب شم، الله رب العالمین ما کامیاب کی، الله رب العالمین ما جنت ته بوزي. نو جنت ته د بوتلو وجه څه ده؟ دغه جماعتونه د آبادول دي. زما محترمو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته وفرمایي چې کوم انسان د جومات سره لګاو ساتي، زړه کې د جومات سره مینه وي، دا انسان ایمان والا دی. ځکه هغه مشهور حدیث تاسو ته معلوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. وکسان هغه دي چې د قیامت په ورځ باندې به هیڅ یو سوری نه وي، بلکې د الله رب العالمین د عرش د سوری به وي، او د هغې سوري د لاندې به اووه کسان الله رب العالمین له ورکوي ځای، بل هیڅ چاره به ځای نه ورکوي، بل هر انسان به په خپل خولو کې په ګرمۍ کې به ډوب وي. هغه اووه کسانو کې یو کس دا هم دی ورجل قلبه معلق بالمساجد. یو هغه سړی دی چې زړه هر وخت کې جومات ته پورې تړلی وي. علما فرمایي چې د جومات پورې تړلی شوې خبره څنګه ده؟ اوس هر یو انسان چې سهار نه واله تر ماښامه پورې جومات کې ناست وي، نو هغه به کسب څنګه کوي، هغه به مال ځان روزي څنګه پیدا کوي، هغه به ځان له کار روزګار څنګه کوي، هغه به نور مړه ژوندی به څنګه کوي، هغه به کور کې ښځې له بچي له وخت څنګه ورکوي. وایي د دې مطلب دا دی چې کله اذان کېږي د سره فکر وي، هر وخت کې ګاډۍ ته ګوري چې یاره مونځ ټایم رانه لاړ نه شي، یاره د اذان ټایم رانه لاړ نه شي، یاره تکبیر تحریمه رانه ضایع نه شي، یاره په وخت باندې ځان جومات ته ورسومه. دغه خبرې خپل کار هم کوي، خو هغه کار کې د ذهن جومات طرف ته وي چې یاره اذان به کله کېږي، یاره څنګه به جومات ته ځان ورسوم، یاره په بازار ته راوتم، یاره دلته کوم جومات شته چې په هغې کې مونځ په جمع سره ادا کړم. دغه ټولې خبرې زما محترمو دا څه شی دی؟ وقلبه معلق بالمساجد. زړه د جومات پورې تړلی شوی دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې کوم انسان جومات ته داخليږي نو الله رب العالمین هغې ته د جنت بشارت ورکړی دی، د کامیابی بشارت یې ورکړی دی. ابو امامه الباهلي رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین هغه انسان ضمانت کړی دی چې کوم انسان جماعت سره لګاو کوي او جماعت ته دراته کوشش کوي، په وخت باندې ځان راسي. ولې؟ ځکه الله رب العالمین موږ د دنیا ته خپل عبادت او خپل بندګۍ دپاره رالیږلي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسانانو پیریان نه دي پیدا کړي مګر خپل عبادت دپاره. نو چې یو انسان عبادت نه کوي، یو انسان د الله رب العالمین بندگی نه کوي، یو انسان د الله رب العالمین شکریه نه ادا کوي، یو انسان د الله رب العالمین رضا د پاره کارونه نه کوي، د انسان ته د دنیا کې د پیدا کېدو مقصد څه شی شو؟ د هغې فایده څه شی شو؟ ځکه زما محترمو د کوم انسان چې جومات سره زړه وي
رسول الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي چې ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. کوم انسان چې د الله رب العالمین عبادت او د الله رب العالمین بندگی او د الله رب العالمین د جماعت سره لګاو وي، و الله رب العالمین هغه انسان ژوند ښه کوي، او چې چا ورسره لګاو نه وي نو د هغې ژوند الله رب العالمین راتنګ کړي. ځکه تاسو ګورئ که نه چې کوم انسان مونځ نه کوي، د الله عبادت نه کوي، د الله بندګي نه کوي، نو لاره کې روان وي هلکه څنګه چل دی څه کوې؟ یاره دا کور کې مې زړه تنګ شوی چې لږ بهر راووتم چې دا زړه مې لږ کلاو شي، دا زړه مې لږ آزاد شي. داسې وایو که نه وایو؟ دا ولې؟ دا د دې د وجې نه چې موږ د الله رب العالمین نه ځان لرې کړی دی، د الله رب العالمین د جومات نه موږ ځان لرې کړی دی، د الله رب العالمین د بندګۍ نه موږ ځان لرې کړی دی. ولې دا عبادت او بندګي په کوم ځای کې کېږي؟ الله فرمایي چې وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. دا جماعتونه دا د الله رب العالمین د عبادت او د بندګۍ ځایونه دي، په دې کې د الله رب العالمین نه ما سوا بل څوک مه رابلئ. جومات د عبادت ځای، د بندګۍ ځای، د الله رب العالمین د خوشحالولو ځای، د الله رب العالمین د خوشنودۍ د حاصلولو ځای، دا ځای د الله رب العالمین په دې باندې رضا کېږي. زما محترمو، نو چې کله مونږ عبادت کوو، بندگی کوو او زمونږ زړه خوشحاله وي، ځکه الله رب العالمین بل ځای کې فرمایي چې څوک من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبه. څوک چې نیک عمل کوي، عبادت کوي، بندگی کوي، د الله رب العالمین د جماعتونو سره لګاو ساتي، د هغې د آبادولو خیال ساتي، دا نیک عمل دی. زما محترمو، دا الله څه فرمایي؟ فلنحيينه حیاة طیبه. د دې انسان ژوند مونږ څه کړو؟ ښایسته کړو. وګورئ، نیک عمل جماعت سره لګاو، د جماعت خیال ساتل، د هغې آبادي. الله رب العالمین فرمایي چې ژوند څه کومه؟ ښایسته کومه. خو چې څوک نیک عمل نه کوي، جماعت سره لګاو نه ساتي، د جماعت آبادي نه غواړي، د الله رب العالمین عبادت او بندګي نه کوي، نو الله څه فرمایي؟ ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. د هغې ژوند څه شی وي زما محترمو؟ تنګ وي. الله رب العالمین د هغې ژوند را تنګ کړی وي. دغه خبره ده زما محترمو. دا خو د دنیا عذابونه دي، دنیا سختی دی. آخرت کې الله فرمایي ونحشره یوم القیامة اعمى. موږ به دا انسان د قیامت په ورځ باندې به ړوند راپاڅو. ولې؟ دنیا کې ته ما لېږلی وي خپل بندګۍ دپاره، خپل عبادت دپاره، ما چې کوم نعمتونه درکړي د هغې د شکریه ادا کولو دپاره تا هېڅ هم ونه کړه. دا به ورته وایي چې لم حشرتني اعمى وقد كنت بصیرا. ای الله ړوند دې ولې راپاڅوم؟ زه خو دنیا کې بنا وم، سترګې مې کار کولې، سترګې خو مې کار کولو. الله به ورته وایي چې تا زه هېر کړم په دنیا کې، زما عبادت دې نه کوه، زما بندګي دې نه کوله، زما د نعمتونو، زما د آسایشونو شکریه دې نه ادا کوله. تا زه هېر کړی وم، نن ما ته هېر کړی. چې زه څه هېر کړم هغه داسې وي لکه ړوند د دنیا راپاڅولی شي. اوس موږ ته پکار دی خپل ګریوانونو کې دې سوچ وکړو چې آیا موږ به څه کوو؟ زموږ به څه حالت وي؟ آیا موږ دا غواړو چې موږ د الله رب العالمین مخې ته ورشو او زموږ ژوند روښانه وي، فراخه وي، او که نه دا غواړو چې موږ ورشو الله رب العالمین موږ ړوند راپاڅوي؟ هر انسان دا غواړي چې خوشحالۍ سره ژوند تیر کړي. هر انسان دا غواړي چې د هغې زندګي خوشحاله وي. په کار دا دی چې دې جماعت سره او د الله رب العالمین د عبادت او د الله رب العالمین بندګۍ سره نیک عمل سره خپل زړه وتړو، خپل زړه ورسره برابر وساتو. ځکه چې کوم انسان د جماعت سره لګاو نه وي زما محترمو، د هغه انسان زندګي هم صحیح نه وي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د جماعتونو د آبادولو کوشش کوي، هغه د الله رب العالمین په نسبت د الله څه شی دی؟ میلمه دی. الله رب العالمین هغې ته میلمستیا ورکوي او دا توقع ساتي، دا خوشحالي کوي چې دا انسان ژوند به کله پوره کېږي چې دا زما خواله راشي او زه د ده میلمستیا وکړم، د دې عزت او احترام وکړم. وګورئ څومره لوی فضیلت دی د داسې انسان چې هغه جومات آبادوي، هغه جماعت لپاره امام نیسي، هغه د جماعت چې دی نو خیال ساتي، په هغې کې د درس او د خطبو
تعلق ساتي د هغې دپاره خلک را برابروي، خلک راولي، علما راولي چې د خلکو د دین وښیي، خلکو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم متعلق خبره بیانه کړي. داسې انسان ته الله رب العالمین څه کوي؟ مېلمستیا ورکوي. او لویه مېلمستیا زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان الله رب العالمین جنت ته واچولی شي جنتیان، او کم انسانان چې دوزخیان هغه الله دوزخ ته واچولی، بیا د جنتیانو الله رب العالمین تپوس وکړي آیا نور سم پکار دي؟ وای جنتیان به ورته وایي چې الله نور زمونږ څه پکار دي؟ دومره لوی نعمتونه، دومره ډېر اسایشونه، دومره آرامي ده، تا را باندې دومره احسانات کړي دي، څه شی ته چې څه غواړي هغه راته میلاویږي، فراخه زندګي ده، خوشحالي ده، نور مونږ څه غواړو؟ الله رب العالمین به ورته وایي چې یو شی پاتې دی، هغه هم زه تاسو ته درکومه. هغه څه شی دی؟ هغه زما رضا ده. نن نه بعد زه تاسو باندې راضي یم، زما غصه به هېڅکله په تاسو باندې نه راځي. وګورئ زما محترم، دا په څه باندې میلاویږي؟ دا په دې نیکو اعمالو باندې، دا په دې باندې چې موږ د الله رب العالمین شکریا ادا کړو، دا په دې باندې چې موږ د الله رب العالمین د رضا کارونه وکړو. کنی نو ډېر انسانان داسې دي، کافرو ته وګورئ، مشرکینو ته وګورئ، یهودو نصارا ته وګورئ، الله رب العالمین ډېر مال ورکړی دی، الله رب العالمین ډېر بنګلې ورکړي دي، الله رب العالمین ډېر اسایشونه هغوی ورکړي دي، خو لیکن تاسو ورسئ هغو نه تپوس وکئ، د هغو دا ژوند خوشحاله نه دی، د هغو دا ژوند تنګ دی، د هغو دا ژوند یو تړلی شوی لکه سړی چې دا زړه په یو څه کې وتړي، دغه شان د هغو دا زړه تړلی شوی دی. زما محترمو ډېر کوشش کوي چې خوشحاله شي، ډېر کوشش کوي چې مهنت حاصل کړي، لیکن بیا هم خوشحالي د هغو مقدر نه ده. ولې؟ چې د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین بندگی په هغې کې نشته دی. اگر که ډېر مال او دولت او جاه او عزت او احترام ورسره موجود دی، مونږ غریب یو، مونږ سره مال نشته دی، خو لیکن مونږ سره د الله رب العالمین عبادت، د الله بندگی، د الله رب العالمین رضا هغه زمونږ مطلوب ده، نو زمونږ دا ژوند خوشحاله تېرېږي. زما محترمو پکار دا دی چې مونږ د دې جومات د آبادولو خیال وساتو. لکه تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بعض صحابه چې کوم غریبانانو کمزوري وو، هغه به کوم ځای ته راتلل؟ جومات کې ډیره اچولې وه، په جومات کې پراته وو. د ابو هریره رضی الله عنه واقعه تاسو مخکې پرته ده. هغه فرمایي چې د ولږې د لاسه به دومره به تنګ شو، په خېټه کې به م درد پیدا شو. و یو ورځ لاړم لاره کې ودرېدم، چې مې کتل ابو بکر رضی الله عنه راغی. وی ما وایي چې دې نه به څه سوال کومه؟ و یو تپوس مې ترې وکړو چې د ابو بکر رضی الله عنه د دې آیات څه مطلب دی؟ وایي هغې راته دا مطلب وښودو. وایي ما نه ښه مطلب راتلو، خو ما دا ویل چې یاره ما به بوځي، ما باندې به څه وخوري. و بیا مې نه ولاړم، په دې کې عمر رضی الله عنه راغی. وایي هغې ته مې دا تپوس وکړو، هغه هم جواب راکړو، هغه جواب ما له راتلو، خو ما په دې وجه تپوس وکړو چې یاره دا به مې بوځي او څه به را باندې وخوري. وایي چې مې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، چې د هغې نه مې تپوس کړو، هغه راته وویلې چې ابو هریره ما ته پته ده چې تا ته د دې مسلې وضاحت شته، خو ما ته پته ده چې ته وږې راځه ځو جومات ته. چې وکتل جومات کې دیو ناستو او جومات یې آباد کړی و، د جومات خیال به یې ساتلو، مدرسه یې پکې جوړه کړې وه، د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تذکره یې کوله. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه زړه هغه د جومات پورې تړلی شوی، ځکه جومات ته راغی. ناستو وایي کېنه ابو هریره. چې کېناستو یو سړی راغی، یو جام پۍ راوړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي چې ورشه هغه جومات کې چې ستا کوم ملګري دي هغه ټول راوله. ابو هریره رضی الله عنه وایي چې زه ډېر حیرانه شوم چې یاره دا خو ورکوټه شان دی جام دی، او دا خو 80 کسان دي، دا به څنګه چې کوم دی نو دا به وخوري وڅکي، ما ته خو به هېڅ هم نه رسېږي، او مغه شان دی وږی او تږی به پاتې شم. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې خپل دعا یې ورته وکړله او لاړې پکې واچولې. وایي دا پۍ دومره زیات شو، وایي چې هغه 80 کسانو وڅکلې. وایي ما نه یې ویلې چې ابو هریره وڅکه، وایي ما وڅکلې. بیا راته ویلې چې بیا وڅکه،
وای بیا مې تی اوس کلی بیا راته چې ابو هريره بیا اوس کا وای دریم ځل مې چې تی اوس کلی وای اوس موړ شوی وای او موړ شوم وای چې مې جام ته وکړ جام ما شانت ډکو وای دا څه شي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا او هغه خلکو ته الله رب العالمین من مستیا وکړه کم چې په جمعات کې ناس او کم چې جمعات آباد کړو هغه بیا کسانو ګره دا ابو هريره رضی الله عنه جمعات آبادولو په جمعات کې بناستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم درس به اوریدو دا غینه به حدیث اوریدل الله رب العالمین څنګه دا غو څوک نه من مستیا وکړه څومره عزت ولا ورکو ابو هريره رضی الله عنه فرمایي و داسې وختون په مونږ باندې راغله ده دولګي د لاس په بهوش شو خلک براله کله به لاسونه مګل کله به د خپې تلی مګل چې لیونتوب دی په یاره څه چل په شوی دی وای په مونږ باندې به اسم نو نه به لیونتوب و نه به څو خو دولګي د لاس به زمونږ باندې دومره کمزوري براله چې د کمزوري نه به مونږ څه شو بهوشه به شو بیا الله رب العالمین دومره من مستیا ولا کړی و چې د عمر رضی الله عنه په دور کې د عثمان رضی الله عنه په دور کې د امویه په دور کې هغه چې کوم دی نو څه شو د مدینی خلیفہ وګرځیدو د مدینی گورنر وګرځیدو او دا به ویل چې بخت هاي خوشحالي ده څه د پاره وای ابو هريره وګوره یو وخت چې روټي باندې ملاویدله خلق مونږ باندې بچ کم دی نو بیوشیراله خلق به چې لیونتوب دی لیوانه شوی دی وای او یو وخت داسې دی چې د ململ او د ریخم په کپړو باندې مونږ پوزې صفا کوو دومره الله رب العالمین په مونږ باندې سوکو فراخره وسولي دیو د الله رب العالمین بندگی کړي و دیو د الله رب العالمین د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم دین خودلو کوم خبره هغه ته خودلې په هغه باندې روانو د هغه خبره منلې و ځکه الله رب العالمین دومره من مستیا په دنیا کې مرګ او په آخرت کې رضی الله عنهم ورضوا عنه لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها دا نعمتونه الله رب العالمین کوم ځکه ور کړی دي په جنت کې هغه ور کړی دي په قیامت کې آخرت کې به هغه ور کړی اوس مونږ ته په کار زما محترمو چې مونږ څوک کوم دا غواړو چې رب العالمین زمونږ رضا شي مونږ دا غواړو چې مونږ جنت زمونږ مستحق وګرځيږي مونږ دا غواړو چې د قیامت پر ورځ الله رب العالمین مخ ته ورشو الله رب العالمین زمونږ رضا وي نو مونږ ته هم پکار دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خودلې شوی خبرو باندې عمل وکړو او دا جمعتونه آباد کو د دې جمعتونو د آبادی لحاظ ساتو منځ پکې وکړو ذکر اذکار پکې وکړو قرآن کریم تلاوت پکې وکړو یو مولا راولو چې موږ ته درس وکړه موږ ته دین وخایا دا کارونه چې موږ وکړو الله رب العالمین به زموږ رضا شي او خوشاله بشي الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ زړونو کې خپل رضا او خپل خوشحالي واچي او هغه کارونه زموږ نه واخلي چې په کوم باندې رب العالمین زموږ نه رضا کیږي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمو الله رب العالمین مونږ چې د دنیا ته پیدا کړی او راوستیو صرف د خپل د عبادت او د بندګۍ لپاره. ځکه اوس یو انسان نه هغه د الله رب العالمین د عبادت او د بندګۍ کوي خو په
ادیره کې کوي خو په چا په مزار کې چا په قبرستان کې کوي نو دا د الله رب العالمین د عبادت ناشکری کوي دا د الله رب العالمین سره زیاته کوي ولی الله رب العالمین د عبادت او د بندګۍ ځای هغه کوم ځای مقرر کړی دی هغه جمعات مقرر کړی دی او زه ورځم دا عبادت او دا بندګي په بل ځای کې کومه یا د الله رب العالمین په نوم باندې څنګه منښت کومه څه نظر او نیاز کومه او هغه نظر او نیاز والا چیرې ګډ راوړم او د بابا په مزار باندې ورځم او هلته د الله رب العالمین نوم اخلم او دا ګډ علالوم او دا وایم چې یاره ما خو د الله په نوم اغستی بسم الله الله اکبر مې ویلی دی خو نه زما محترمو دا ولې د الله رب العالمین په دې باندې نه رضا کېږي نه خوشحاله کېږي ولې چې ستا په نیت کې ستا په زړه کې د الله رب العالمین رضا موجود نه ده د الله خوشحالي موجود نه ده ګینې دا ګډ او دا چیلې تا په خپل کور کې حلال کړی وی په هغې ځای باندې مې د الله نوم اغستی وی خو دا څه چې هلته لاړې نو ستا سره د هغې تعظیم او احترام موجود دی اوس که چېرته مونږ دې جومات د آبادولو دپاره مولا راولو هغې مولا نه څه تنخواه ورکوو څه د هغې جیب خرچ ورکوو نو په دې باندې زما محترم مونږ نه الله رب العالمین رضا کېږي او دا زمونږ دا مال دا کمیږي نه بلکې الټه نور هم زیاتېږي ځکه الله رب العالمین فرمایي چې چا د الله رب العالمین په لاره کې کوم صدقه ورکړله کومې پیسې ورکړلې په حقیقت کې خو هغه کمې شوې ځکه تا سره 100 روپۍ دي تا چې کوم نه 40 روپۍ 30 روپۍ چاله ورکړلې نو هغه کمې شوې خو لیکن چې ستا نیت او ستا زړه کې د الله رب العالمین رضا موجود وي نو الله رب العالمین تعالی په هغې باندې اجر او ثواب زیات درکوي هغه پیسې ستا دوچنده کېږي ته چې کوم ځای کې کاروبار کې کوم ځای کې د نیکۍ دپاره منډه وهې الله رب العالمین هغه تا د نور هم دوچنده کوي ستا په هغې کې ترقي پیدا کوي دا په څه باندې دا په دې عمل باندې الله رب العالمین دعا ده چې رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ په زړونو کې د ایمان جذبه پیدا کړي او الله رب العالمین د جماعت آبادولو دپاره زموږ په زړونو کې خوشنودي د الله پیدا کړي او د الله رضا په هغې کې پیدا کړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صفونه برابر کې نږدې ودرېږي